ګرانو کتونکو، علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن ته دغه بېوسه زنانه راځي او غواړو چې تاسې مدد وکړئ. دغه یو مرکې چې د خپل یو پوډري زوی سره، نشه یي زوی سره ژوند کوي، مخکې هم راغلې وه، مسلې یې وي، الله پاک یې موږ وسیله کړو، هغه مسلې حل شوې وي. څو کاله پس دا بیا راله، یاره ته 9 کاله پس بیا دا راله، خو اوس دې وخت کې وایي چې یاره کور مې را پرېوځي او سم نشته دی او خلک را سره مدد وکړي. مورې د کوم ځای؟ د رټ کور نه پورته قاري صاحب بندرې سره کور دی. خاوند کله پرېښی؟ 12 کال وشو، 13 روان دی. دا 13 کاله تا کونتون وکړو؟ او بچي دې څو دي؟ یو ماشوم دی، یو بل مړ مخکې د 15 ورځو. بچي دې څه نشه کوي؟ بس دکان مې بله کړی وه، پلار او تره زامن او ترونه به ورسره ناست وو، موږ ته یې پته لکه نه لګي. نو رایې ولې چې علاج ولې وکړو که نه؟ نه راځي که نه، داسې نه راځي، موږ سره نه راځي. خولې راله وچو. مخکې دې ولې علاج کړی؟ مخکې یو پیره راله ګاونډیانو داخل کړو، هغوی سره ګزاره کړې وه، خو بس. کور دې خپل دی؟ کور مې خپل دی. په کومو حالاتو کې دی؟ بس حالات د الله په رحم بس ډېر ښه دی. نو څه به درته ووایم؟ نو ته څه غواړې؟ دلته څه له راغلي؟ زه وایم چې به د الله په رضا راغلی، تاسو لږه خبره لکه مدد هغه کړي. څنګه مدد؟ دا کور مې جوړ شي، دا زوی مې خدای پاک ښه کړي. موږ د پردو کوڅو نه خلاص شو، اوبه مې روکي ډبل له کوره دي، اوبه هم ډبل چا نه راوړم. ته وایې چې څوک راله کور والي؟ نه مسله داسې نه وایم چې لکه سم شي، ښه شي، کوټې مې راپروزي. دغه دې خپل دی؟ دا څومره دی؟ 15 مرلې دی. 15 مرلې. ته جون ولې نه جوړی؟ خلک خبرې کوي روکې نه. څنګه خبرې کوي؟ بل خلک لګي ګړې وړې وایي به زما سم د خفګان نه په سر او په څه چل کېږي. تاسو له چې زه رالم دا هم زه په پټ پناه رالم په تپوسونو پوښتنو. دا ته ووایه چې خوراک څښاک دې څنګه دی؟ بس روکې د الله په سره ناست و، زوی مې دغه حساب پروت یو، زه هم پرته یم. سهار داسې ما هغه له نه چې روټۍ ورکړه، نو په خپله خوړلې. ګرانو کتونکو، دا مخکې هم راغلی وه، بیا یو ملګری و، نو هغه ته مو وویل چې دا وایي چې موږ سره ځای ته لاړ شه. نو به د ځای وخت نو هغه ملګري ته ما ویل چې یاره ته ویډیو وکړه، هغه ویډیو موږ ته د دې د کور راولېږه چې د دې په دې ویډیو کې موږ هغه خوم ولګو. نو هغه روډ چې کوم دی نو بیا هغه ویډیو دا وکړله، او دا د دې د کور ویډیو ده، د دوی د کور حالت زار دی، د دوی هغه ژوند جواک دی چېرته چې د زوی سره دا ژوند کوي. 12 کالې کونتون وکړو، 13 کالې دی چې اوس هم د دغه زوی سره ژوند کوي. اوس 15 مرلې کور یې دی، خو دا وایي چې دا راله څوک جوړ کړي دا دیوالونه، او خوراک څښاک چې کوم دی هغه بندوبست هم نشته. بې ځایه مه تنګوئ او امداد ورسره کوئ، نو ضرور ورسره وکړئ. ګڼکپان به هم درته ډېر کال کوي، څوک به وایي چې یاره دا چل دی او دا چل دی او انعام دې روتېږي، نو هغوی نه به ځان ساتي. ښه صحیح ده که نه؟ نو دغه نمبر دی 0328 91 76 610. په دې ورسره رابطه کولی شئ. په دې باندې زموږ د اکاونټ نمبر وي، زموږ هم په خپل نمبر وي، خو زموږ په ذریعه ورسره مدد کول غواړئ نو بالکل زموږ په ذریعه ورسره هم مدد وکړئ. ګرانو کتونکو، دا د الله سره تجارت دی، والله پاک دا موقع چاله ورکوي، نور هر څه پاتې دي. دا ژوند دا بس مسافر دی، ډېر هم تېر کو، لږ شانتې پاتې دی. کم ځای کې نښه کېږو، کم ځای کې راته بانه جوړېږي، ځکه چې هر څه ملاوټ شده، زهر تیارېږي په دې ملک کې. نو انسان ژوند ډېر د کړمو سره مخ دی، د ډېرو بیمارو سره. او یو سړی و چې د مرګ نه پس په حساب کتاب کېږي، نو حساب کتاب په دې دنیا روان دی، د هر چا سره چې چا غلطۍ کړي دي، هر چا سره دغه حسابونه کتابونه روان دي. نو د طرفګنو نه، د بدو نه روزئ، د غیبت نه روزئ، بې ځایه بختانون نه روزئ. نور ضرور نه چې ټولې زنانه خو په زنانو اعتماد هم ختم شوی دی، زنانو ته هم چې دوکې او پراډونه پرېږدئ. ډېرو زنانو غواړي اوس تاسو سره دا پته وي چې د روزګار دپاره ویډیوګانو ته روزي. بله یو زنانه راغلې وه، یو بچی ورسره و، بیا وی یاره زه واده کوم. بیا ما یو ملګري ته ووی، هغه وی زه واده کوم. خبرې مبرې چې ښه تیارې شولې، نو دې دوران کې زما ورته دا شرط و چې ته کوم خاوند پرېښې نو د هغه مالې لیکل روړه چې ته طلاقه شوې که نه. په هغه ځای کې موږ ته خبره پته ولګېد چې د خاوند د پاسه یې بل خاوند کو. ښه بیا داسې خلک راوتلي دي چې زنانه به واده کي
او بیا به هغه زنانه ته وایي دغه خاوند پرېږده دې بل نه مې دونه پیسې اخیستې دې بل ته دې اوس واده کوم بیا به بل ته وایي چې دا پرېږده دې بل ته دې واده کوم دا په خاصه توګه دې مسافرو ته وایم چې ډېرو خلکو سره فراډونه وکړل تاسو بس په ځان نه پوهېږئ خلکو ته پیسې ورلېږئ مونږ خو دا دی الحمدلله د 125 نه زیاتې زنانه واده کړي څوک دې دا ثابت کړي خو رشته اسان کار نه دی دا ډېر ګران کار دی ما سره داسې مسافر راغلي زما دا ویډیو به ګوري چې هغوی ما سره 15 ورځې په ما دیره شوي دي 10 ورځې په ما دیره شوي دي 12 ورځې په ما دیره شوي دي د ملکن ډیویژن نه داسې د انګونه او رشته نه ده شوې کورونه م ورته ښودلي دي میلو کړي م دي خو خوښي نه ده راغلې کله هلک نه دی خوښ کله جینۍ نه ده خوښه نو دا رشتې دا داسې نه دي چې موږ چاته صفت وکړو چې دا ډېر ښه دی دا نه د خپلو منځ کې د خوښۍ خبره ده چې دوی ژوند جوړ شي موږ به صرف ګواهان لیکل او بیا د هغه خورکې د هغه لورکې تعاون کول دغه زموږ کار دی نو بالکل موږ رشتې کوو دا نه چې نه کوو خو زموږ په رشتو کې لالچ نشته دی او نه دا دلالي ده داسې ده چې زه د خپلې خور یا د لور رشته کوم هو چې جینۍ هم خوشحالي هلک هم خوشحالي ښځه هم خوشحالي سړی هم خوشحالي نو انشاءالله دغه سلسله به مخ په وړاندې بوځو خو تاسو احتیاط وکړئ چې زنانه نورې دوکه نه کړي داسې مه کروترې چې پلار به په لوریانو باندې اوس پیسې ګټي په مختلفو طریقو باندې موږ ولیدل پریکټیکلي مو لیدل نو د زنانو مکر چې کوم دی نو دا موږ اصولي ده ډېر زیات دی الله دې د مومن مسلمانو ساتي مننه د دې زنانه سره ضرور مدد وکړي تعاون وکړي خوشحاله